یو کس وایي چې معجزه او کرامت دا دواړه فعل اختیاري دي او که غیر اختیاري دي. معجزه او کرامت دواړه په یو خبره کې مشترک دي چې یو هم خرق عادت کار ته ویل کېږي، بل هم خرق عادت ته ویل کېږي. معجزه هم او کرامت هم. خرق عادت مطلب دا دی چې عام روټین امخت او د عادت خلاف کار وي، دې ته معجزه او کرامت وي. او عموما اصطلاح کې معجزه هغې ته وایي چې هغه د پیغمبر په لاس باندې څرګند شي هغه کار، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو مبارکو نه اوبه جاري کېدل او ټول لښکر څکل، او لکه د موسی علیه السلام کونټي غورځول او هغې نه مار جوړېدل، د پیغمبر په لاس چې وي دا معجزه ده. او د یو عام مؤمن په لاس چې وي نو هغې ته کرامت ویلی کېږي چې هغه په پیغمبر باندې ایمان وي، مؤمن وي، د هغه په لاس صادر شي، هغې ته کرامت وي. کرامت اصل کې عزت دی. الله جل شانه د دې مؤمن ته عزت ورکول غواړي، دی برکول غواړي په ټولو باندې. معجزه کې هم دا شی وي، کرامت کې. او معجزه معنا عاجز کوونکی دی، یعنی هغه عمل داسې دی چې بل څوک د هغې د کولو نه عاجزه دی. د موسی علیه السلام په مقابله کې ګڼ شمېر جادوګرو، لیکن هغه جادوګرو د هغې جادو هېڅ کار ونه کړو، هغوی عاجزه شول، میدان بیلو موسی علیه السلام وګټلو. خو بیا دا فعل اختیاري دی که غیر اختیاري؟ دا د الله جل شانه فعل وي، د بنده نی، لیکن د بنده په لاس باندې ظاهر شي. البته پیغمبر چې کوي نو پیغمبر ته الله جل شانه ویلی چې دا کار اوس داسې کېږي. دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر ته به د اوبو ضرورت شنو، د الله رسول به اول دا معجزه نه څرګندوله، بیا به ړومبی د اوبو د ظاهري اسبابو د لاندې د هغې لټون کولو، صحابه به یې واستول. یو ځل حضرت علی او مقداد رضی الله عنهما واستول، بخاري شریف کې حدیث دی. اوبو وګورئ، لښکر ته سخت ضرورت دی، ګرځېدل پیش چرته مو اوبو وموندې نو موږ ته اطلاع راوړئ. نو دوی په آسونو باندې لاړل، یو زنانه یې ولیده، په هغې باندې هغه د اوښ د پاسه 2 مشکونه بار کړي دي، غټ مشکونه دي، په هغې کې اوبه دي، او دی په منځ کې ناسته ده. وی دا اوبه دې کوم ځای نه راوړې؟ وی دا مې پرون دا وخت زه را روانه شوي یم دومره لرې، یعنې یو شوروز مزل ما وکړو. دی وی چې یو شوروز دې مزل وکړو نو دا خو ډېرې لرې دي، نو لښکر خو مونږ هلته نه شو بوتلی. نو هغه زنانه یې راوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته ګبراوېږه، مونږ تا نه لږ یو باخلو، خو ستا اوبه کمونه. لوښو کې ترې واغېښتې او بیا په هغې کې لاس مبارک کېښول، بیا ټولو خلکو څکلې، ځکه چې هغې زنانه یې ټولې اوبه نه شوې اخېستې، د هغې سره زیاتې کولو. نو اوس دغه وخت کې د پیغمبر معجزه صادره شوه، اول ابتدا نه په دې باندې عمل نه کوي. دې نه معلومیږي چې دا داسې اختیاري نه چې څه وخت سړی غواړي هغه وخت کولی شي، دا الله جل شانه کوي. خو عام مومن مسلمان دعا وکړي، په زړه کې دعا وکړي، په ژبه باندې وکړي، الله نه غواړي الله پاک هغسې وکړي، او پیغمبر ته په ذریعه د وحي ویلی کړي.